امام بغوی رحم الله پر روایت د سعید بن جبیر رضی الله عنه واقع نقل کوي چې کله سورۃ لهب نازل شو تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب چې پاره کې الله جل شانه د ابو لهب نبی علیہ السلام تخیری کړی وي او دا چې د کانی گزارې په کړو نبی علیہ السلام ورته سونه وي ځکه ابو لهب د نبی علیہ السلام خپل سکت رو سی ورته ونه وي الله جل شانه د اغاز نه جوابدار شي والله نه جواب ورولېګو سورۃ لهب نازل شو چې هغه کې الله جل شانه ابو لهب او د خزې ته چې دی هغه تخیری وکړلې نو چې کله د ابو لهب خزه د دینه خبر شو چې زمونږ چې دی دغه نبی علیہ السلام دغه چې دی زما د خاون بد ویلی دي او خیری کړی دی او ما ته خیری کړی شوی دی یو کاڼی راواخستو او د نبی علیہ السلام په تلاش کې وروتله چې نبی دې باندې په نبی علیہ السلام باندې گزار کوم دغه خیرو بدل به اخلمه دغه ټیم کې نبی علیہ السلام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواته اوس دا د ابو لهب خزر روانه په لاس کې کاڼه ورسره د مضبوطو او روانه ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی اسلام یو ځای ناشتي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته پوښ کوي وی هغه ملګری دې څه شو وی ولې څه چل شوی دی وی ستا ملګری چې دی هغه زما د خاون بد ویلو خیری کړي او باته خیری کړي دې کاڼي باندې بچ دی ور سر علما په دې باندې به بدل اخلما نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي وای زما ملګری خو شاعر نه دی چې ستا دا هو مخکې هغه ټیم کې به شاعرانو په شیرونو کې به د چا حج وکولي بد به بیانول وای زما ملګری خو شاعر نه دی نه شعر او شاعري په خپل کې یو نیولې شي نو بیا ستا د خاون بد څنګه وي او ستا بد څنګه وي نو خو غوسه وا د دې جواب خو ورسره نو هغه لاړه او ورته وی کچري مخې لراغې کنه په دې کاڼي به ولوي سر علما چې هغه کله لاړه نبی ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام نه تپوس کوي د الله رسوله دې ښځې ته ولې لیدې څه وایي نه وایي الله زما او د دې ښځې په منځ یو پرښته حایله کړه هغه پرښته چې د هغه په منځ کې یو قسمه پرده وګرځېدله نو زه ورته نه ښکارېدم نو دلته کې دغه ته بعضې مفسرین ذکر